یو سړی یو وخت کې څلور ښځې خپل نکاح کې ساتلی شي. نن صورت النساء 128 نمبر آیات نواله تر 134 نمبر آیاتو پورې پښتو او اردو دواړو کې ترجمه لایک کې شیر کې د الله د رضا لپاره. دوه ښځې دي، درې دي یا څلور دي، خو د دې ترمنځ مینا محبت د زړه او د طبیعت دې کې انصاف نشي کولی. ویډیو اخره پورې ګورئ چې سړی خپل کور پریږدي. ویډیو په منځ کې او په اخره کې مولانا مفتی سید شاه صاحب یو داسې خبره کړله چې تاسو به حیران شئ. ځان بیل کې جدا کی سزا کې ځان ډیره کی. نن دا درس دا صرف پڑھائی او ترجمه، لیکن دا داسې مه ګڼئ چې صرف پڑھائی او ترجمه ده، بلکې کیدی شي چې دا نننی آیاتونه دا دومره تاسو له راهنمایي راکړي چې ستاسو زندگی ورسره بدله شي. ویډیو اخره پورې ګورئ او لایک کړئ او شیر کړئ د الله د رضا ده. یا د ښځې خیال نه ساتي، ډوډۍ جامه نه ورکوي، خرچه نه ورکوي، نان نفقه نه ورکوي، دا وله بدی شي، زړه کې تینا نفرت کوي، یا ورسره مینه نه ساتي یا کمه ساتي، یا ورسره خبرې نه کوي. د زړه لا تعلقي دې ته وایي نشوز. ویډیو اخره پورې اورئ او ښه ورته غوږ کېږدئ. د دل د زړه دماغ به ورپېږي. داسې خبرې پکې دي. صلح به هله کېږي، جوړجاړی به هله کېږي، کور به هله دروانېدونه بچ کېږي چې کله خاوند خپل حق پرېږدي یا ښځه خپل حق پرېږدي. که تاسو غواړئ چې زموږ زندګۍ کې د امن، سکون او د عقل روشني راشي، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د دې په هر لفظ کې سبق دی. مثلا یو سړی چرسی دی، پوډري دی، موالي دی او ښځه یې دا بچي دي، اوس دواړو جوړښت نه راځي، نو دې ځان کې صلح کوي. دا ښځه ورته وایي دا بچي دي ما ته پرېږده، دا کور ما ته پرېږده او ته ده دې نه. نو که دې په دې تیار شو نو دې ته صلح وایي. څه قسم صلح چې راغله یا نه جوړېږي نو طلاق ورکړي یا خلع اخلي. که څوک وایي چې ما له خوب نه راځي، یا زما آرام نشته دی، یا زما په مال کې څه برکت نشته دی، یا زما په کور کې بیماریانې دي، زمونږ دا درس ته په کور کې ولګئ او دا د یو څو ورځې واوري، یو څو درس یو څو ویډیوګانې دې واوري، انشاءالله مال کې برکت راشي، د کور نه به هر قسم بیماریانې ختم شي د الله په حکم سره. لیکن ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ د الله د رضا لپاره. اوس د دې ځای نه د قرآن درس، د قرآن ترجمه لفظ په لفظ په پښتو اردو کې شروع شو. اخره پورې ګورئ او ښه ورته غوږ کېږدئ. د زړه مینه دا د انسان اختیار کې نه ده، چا سره به زیاتی چا سره به کمی. ها خو چې لاس نه کم شی ورکوي نو هغې کې به انصاف کوي. داسې مه کوه چې ښځې دې دوه دي، یوې له خرچه ورکوي، مینه محبت ورکوي، هر څه ورکوي او بلې ته نه ګوري، نه یې ښځه کوي او نه یې پرېږدي. داسې مه کوه. هېڅ چرې طاقت نه لرئ چې انصاف وکئ مینې محبت کې په د زنانو کې. اگر که غواړئ تاسو نو میلان مه کوئ، پوره میلان یوې ته. او که دا ښځه جګړماری زیاتي کوونکي او سړی بې ګناهي او دا ښځه دې طلاق واخلي او دی ورکي، نو الله به دله بل طرف نه څوک وکړي او دله به فراختیا ورکړي. اوس د دې ځای نه د قرآن درس لفظ په لفظ پښتو اردو کې ترجمه شروع شو. اخره پورې وګورئ. په منځ کې او په اخر کې داسې خبرې کړي دي چې انشاءالله ستاسو زموږ به سره زندګي بدله شي. او لایک یې ضرور کړئ او شیر یې کړئ نور مسلمانانو ته چې دا د خاوند او د ښځو ترمنځ دا آپس کې دا جګړې ختم شي. یا څلور یا درې ښځې دې نه کوي، که کوي نه چې بیا خیال ساتي. نو انشاءالله دا ګوره قرآن الله پاک موږ ته د دنیا زندګۍ د ښځو کولو د ژوند تېرولو طریقه موږ ته ښیي. اخره پورې وګورئ او لایک یې کړئ او شیر کړئ. تر اخره پورې وګورئ، لازمي صحیح ده. کومنټ کې موږ له مشوره راکړئ ضرور. ٹھیک شو جی. اسلام علیکم. بیا مزید باغی رڼائی اچي او نور احکام ذکر کړي. آیت نمبر 34 کې دا بیان مخکې شوی و. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. کتاسو خاوندان هو شی چې تاسو زنانا ناشیزه دي، نافرمانی دي، سرکخی دي، نو بیا ورته پند نصیحت کوئ، بسترې ته جدا کوئ، که وهلو ضرورت راشي نو دا وکئ. دا بیان مخکې شوی. اوس د هغې عکس ذکر کوي. وَإِنِ امرأة خافت من بعلها، که چرته یوه زنانه یریږي من بعلها د خپل خاوند، ښځه د خپل خاوند متعلق یره ساتي، یعنی خبر ورته راغی، پوه شوه، ګماني شوه. وَإِنِ امرأة خافت من بعلها، او که یوه زنانه یریږي د وجې د خپل خاوند نشوزا د نافرمانۍ، نشوزا د بخل، نشوزا د بغض، نشوزا د سرکشی، او اعراضا یا د مخ اړولو. نشوز چې سړی خپل کور پریدي، ځان بیل کی جدا کی، سزے کې ځان دیره کی، یا د ښځې خیال نه ساتي، ډوډۍ جامه نه ورکوي، خرچه نه ورکوي، نان نفقه نه ورکوي، دا ولا بدی شي، زړه کې تینا نفرت کوي، یا ور سره مینا نه ساتي، یا کم ساتي، یا ور سره خبرې نه کوي. د زړه لا تعلقي دې ته وایي نشوز. او اعراضا یا مخ تناړي. وَإِنِ امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، که یو زنانا یریږي د خپل خاوند نشوزا د سرکشی او د مخ اړولو، فلا جناح علیهما، نو نشته دی څه ګناه په دواړو، ان یصلحا بینهما صلحا، دا چې صلح وکړي په منځ خپل کې، صلحا جوړ جاړی راولي. والصلح خیر، او صلح ډېره غوره ده، بهتر. واحضرت الانفس الشح، او حاضر کړی شوی دی نفس ته حرص، بخل. هر سړی حرصناک دی، سړی دا غواړي چې هر شی ما سره وي، زما حق دی پوره شي. زنانم دغه غواړي. د هر سړی نفس، سړی دی او که ښځه، د هغه په دې نفس کې دا بخل او حرص دنده شوی دی. نو څوک خپل شی پرېښودو ته تیار نه دی، نو بیا به صلح څنګه کېږي؟ صلح به هله کېږي، جوړ جاړی به هله کېږي، کور به هله دروانیدونه بچ کېږي چې کله خاوند خپل حق پرېږدي یا ښځه خپل حق پرېږدي. مثلا یو سړی چرسی دی، پوډري دی، موالي دی، او ښځه یې دا بچي دي، اوس دواړو جوړښت نه راځي، نو دې ځان کې صلح کوي. دا ښځه ورته وایي دا بچي دي ما ته پرېږده، دا کور ما ته پرېږده، او ته دې ځنه. نو که دې په دې تیار شو، نو دې ته صلح وایي. څه قسم صلح چې راغله یا نه جوړېږي، نو طلاق ورکړي یا خلع اخلي. وَإِنِ امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، که یو زنانا یریږي د خپل خاوند نه د نافرمانۍ د مخ اړولو، نو هېڅ ګناه نشته دی په دواړو چې صلح وکړي په منځ خپل کې. صلح ډېر غوره او بهتر ده، او دنده شوی دی نفس ته حرص، بخل. وَإِن تحسنوا، که تاسو ښېګړه کوئ، نیکي کوئ، ژوند تیروئ. وَإِن تحسنوا، دا خطاب دی خاوندانو ته. وَإِن تحسنوا، که تاسو نیکی کوئ، ښېګړه کوئ د ژوند تیرولو.
وتتقو ځان ساتئ د ظلم زیاتینا وال ټکول نه کوئ فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء دریم آیت کی تیر شویو یو سړی یو وخت کې سلور خزی خپل نکاح کې ساتلی شي ولن تستطيعوا هجري طاقت نلرئ ان تعدلوا چې انصاف وکئ پکولو د مینې محبت بین النساء پمې د زنانو کې دو خزی دی دری دی یا سلور دی خود دی ترمینز مینا محبت د زړه او د طبیعت دې کې انصاف نشي کولی ولن تستطيعوا هجري طاقت نلرای جات دا چې انصاف کوي په مین د خزو کې ولو حرستم اگر که حرسنا کې تاسو کته ډیر غواړي هونکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی راضی فرمائی چې اے الله ماننه سي پبارا د مینې محبت د خپل خزو سره ځکه محبت دا د زړه چي دی د زړه مینا دا د انسان اختیار کې نه ده چا سره به زیاتې چا سره به کمای ها خجلاس نه کم شی ورکې نو هغه کې به انصاف کوي جوړه ورکې جامه ورکې کور ورکې لاس نه چې کم شی ورکې نو هغه کې به برابرۍ کوي هغه کې به زیاتې نه کوي نو د زړه محبت د طبیعت لګیدل دا جدا شی دی کې انسان مجرم گناهګار نه دی دلته الله ولن تستطيعوا طاقت نلرئ چې انصاف وکئ ومن د زنانو کې ولو حرستم اگر کغواړی تاسو فلا تميلون میلان مکوي ماوړی کل المیل پورا اوړیدل یو طرف ته میلان مکوا یو طرف ته ماوړه فتذروها چپری دی بلا کل معلقه پشان د ځړندې لکه یو شی چې ځړند کی نه پورته خطې شي نه کته کوزي دی شي دا سمکوا چې خزی دی دو دی یویلا خرچه ورکای مینا محبت ورکای هر څه ورکای او بل ته نه ګوري نه خزکای او نه پریدي دا سمکوا هیچری طاقت نه لري چې انصاف وکي مینی محبت کی پمې د زنانو کی اگر کغواړی تاسو نو میلان مکوي پورا میلان نیویتا فتذروها چې پری دی بلا کل معلقه پشان د ځړندې وان تصلحوا کتا سجور جاړې کوي صلح وکي وتتقوا ځان ساتي د ظلم زیاتینا فان الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَفَرَّقَا او کدوړ بیل شو جدا شو جوړه ناراضي طبيعت نه لګي نو یاد خاون طلاق ورکی دادی بریدي او یاد خزه دنا خلا واخلي وَإِن يَتَفَرَّقَا کدوړ بیل شو جدا شو یغني الله غنی بای کی الله کلن هر یو من ساعته دفرخینا کدا سړی زیاتې کوي او خزه پریخوا نو الله با د دې خزه صوبو کی او دی له بل طرف نه فراختیا ورکی او کدا خزه جګړ ماري زیاتی کوون کی او سړی به ګنای او دا خزه دې طلاق واخلي او دی ورکی نو الله بدلا بل طرف نه صوبو کی او دله به فراختیا ورکی وَإِن يَتَفَرَّقَا كَدْوَارَ بِيَلْشُو يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ غنیب کی اللہ ہر یولرا دخپل فراختیانا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا او دی اللہ فراخ حکمت والا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ یقینا ما حکم کړی دی هغه چاته چې ورکړی شوی دی ورله کتاب پوهه د علم من قبلکم پوخا تاسو نه و ایاکم او خاص تاسو ته مې هم حکم کړی دی ان اتقوا الله دا چې اومنئ
اطاعت وکي خبر او منئ د الله. ان اتقوا الله ځان د شرک نه وساتئ د یو الله ومنئ. وان تکفروا کتاسو نه منئ فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. کدا ټول انسانان شیطانان شي پشان د ابلیس نو د الله بادشاہي کې هیڅ فرق نه راځي. ان اتقوا الله دا چې او یریږئ د الله نه. وان تکفروا کتاسو نه منئ کتاسو کفر کوئ یقینا خاص الله لردی هغه چې وردی او هغه چې کته دی الله بے پروا د استایل شوی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض وکفا بالله وکیلا. دری ځای راوړي فإن لله ما فی السماوات وما فی الارض بیا ور پسیم راوړي تقوا اوکا ير اوکا د الله نه شرک مکوا. ولی زکه چې لله ما فی السماوات وما فی الارض وکفا بالله وکیلا. او دی الله کار ساز کار جوړونکې وکیل الله دې کارونه الله جوړي. زکه چې لله ما فی السماوات وما فی الارض ان یشاء یذهبکم ایها الناس کو غواړي بو بزی تاسو فنا بکی تاسو خلقو ویاتی بیاخرین را بولی نور. وکان الله علی ذلک قدیرا. او دی اللہ پدی قدرت لرون کے. من کان یرید ثواب الدنیا سوک چی غواړي بخپل عمل سرا بدله د دنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرة نو الله څخه بدلی د دنیا او د آخرت دواړو دي. نو صرف دنیا پس ولی منډه وای صرف دنیا ولی غواړي الله سره خو دنیا آخر دواړه دي نو دواړه ولې نه غواړي. وکان الله سمیعا بصیرا. او دی الله اوریدون کے لیدون کے پوها. لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے. زمنګ هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه لفظ په لفظ په پښتو په اردو کې چې تاسو شیر کړئ تاسو ته اجر ملوي. سوره خلق قرآن ترجمه اوري اینی ګوري تاسو ته هغې پوره اجر ملوي. زمنګ د یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج د دواړو لینک یو شانته دی یعنی قرآنی معلومات شین قرآن به پې جوړي او قرآنی معلومات یعنی @. پولی کوي او قرآنی معلومات چې کله لیکئ دې کې به د حقیقو غټو لیکئ نه الله پاک په دنیا او په آخرت کامیاب کړي. دا وګورئ مخامخ فیسبوک او د یوټیوب د دواړو لینک یو شان دی او دې کې د واتساپ نمبر هم زمونږ شته دی او دې کې د مولانا مفتی سید شاه صاحب د واتساپ نمبر هم شته دی. په هغې څه قسم مسلې هغې باندې تپوس کولی شئ او د الله د رضا دپاره لایک کړئ او شیر یې کړئ او د مسایلو تپوس پکې کولی شئ او کومنټ ضرور وکړئ.